یو ورځ زموږ خوږ نبی په منبر باندې خطو په لومړی پوړی باندې چې څنګه خپه کېښه نو امین وي، په دویمه پوړی چې خپه کېښه نو امین وي، چې په درېیمه پوړی خپه کېښه نو امین وي. صحابه کرام ښکته ناست وي، حیران شو چې زموږ خوږ نبی ځان سره خبرې کوي او که څه وجه ده چې ځان سره بار بار امین وایي. نو چې کله صحابه کرامو ته تپوس وکړو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه چې تاسو په دې پوړی باندې خپه کېښه نو امین وي، په دویمه هم امین وي، په درېیمه پوړی هم امین وي. نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولو فرمایل چې په لومړنۍ پوړی مې خپه کېښه نو ماله دغه ټایم جبرائیل علیه السلام راغو. جبرائیل علیه السلام راله یو قسم له یو دعا وکړه، وایي هلاک شي هغه سړی په چا باندې چې د رمضان میاشت راشي او هغه په الله پاک باندې ځان ونه بخي. نو ما ووي امین. په دویمه پوړی باندې مې چې خپه کېښه نو جبرائیل علیه السلام ماله ده ووي، وایي هلاک شي هغه انسان چې د ستا نوم یعنې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم ووري او درود شریف ونه وایي، صلی الله علیه وسلم ونه وایي. نو چې کله هم د خوږ نبی نوم اورئ نو صلی الله علیه و آله وسلم ورسره ضرور وایي، صلی الله وسلم وایي که ډېر ټایم در سره نه وي. ښه درېیم پوړی باندې چې مې خپه کېښه نو بیا مې امین په دې وجه ووي چې دغه ټایم جبرائیل علیه السلام ماله ووي چې وایي هلاک شي هغه انسان چې د چا والدین بوډاګان شي او دی په خپل ځان جنتي نه کړي، دی په خپل ځان ونه بخي، یعنې د والدینو خدمت ونه کړي نو هلاک شي هغه انسان. نو درې ځله ما امین ووي او دا جبرائیل علیه السلام ماله ووي چې امین ووایه نو ما د هغه په وینا باندې امین ووي. نو ګوره د رمضان څومره فضیلت دی، د خوږ نبی نوم سره درود شریف ویل څومره فضیلت دی، او په خپل د مور پلار والدینو خدمت څومره لوی فضیلت لري.